أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائی ان اللہ یقینا اللہ رب العزت وملائکته او فرشتے دا اللہ یصلون دی درود وی علی النبی فنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی یا ایوہ الذین آمنوا صلاة وی دعا کی رحمت را نازلی بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان خاوندان صلو علیہ اطلب الرحمت تاسم طلب رحمت کے بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی وسلموا وسلام کی وتسلیم قبول سلام قبول سلام دې آیات مبارکه داسې الله رب العزت وایي چې الله درود پاک وایي فرشتي وایي پچا باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اوس د الله رب العزت د طرفه چې کوم درود وي هغې ته ویل شي رحمت د الله د جانب نه دا رحمت او د فرشتو د جانب نه دا دعا ده او دکه شان چې پرندو وغیرہ طرفه چې دي نو دا تسبیحات دي او دا عام مومن د بنده طرف نه دی د الله نه سوال کوي طلب د رحمت دی چې خدای پاک ته درود را نازل کړي بچا باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم علماء لیکي چې په ټول عمر کې یو پیرا درود ویل دا فرض قطعی دی لازمی دی یو پیرا لازمی په ټول عمر کې درود پاک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا صيغه امرنا صلوا او بیا صيغه امر کی جمع ده او خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي چې تاسو په درود وایي نو علما دي چې په ټول عمر کې یو پیروي خدا فرض قطعی بیا کله چې انسان په یو مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر وشي نو په لومبنۍ پیروي دا په انسان لازمي کېږي چې انسان مسلمان بنده ته درود ووایي د دې نه پس بار بار چې نوم راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بیا که یو انسان وایي ډېره ښه خبره ده او که د انسان نه پرس که پاتې شي یا یې نه وایي نو ګناه کې ورته څه نه میلاوي دکه شان په منځه کې مسله دا ده چې کله دا آیات را نازل شي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو منځه کې دا حصه په تشهد کې شامله کړې شوه چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته دا شامل شو د دې وجه صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو ورته وایي چې عرفنا السلام کیف تصلی وی من خو وپیژند سلام درجه السلام علیک ایها النبی ورحمت الله اوس دا درود دا صلات څنګه وایو صلات سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کومه یقول وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
مجید. چا ورته وفرمایل زموږ استاد ټول محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا درود پاک وایي. د صلات طریقه چا ښودلې ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلات طریقې ښودلې ده. نو په مانځه کې بیا په دې اخره کې دا درود پاک ویل چې دا سنت دی زموږ او د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې او د امام مالک او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی رحمتا واسعه دا هغې په مذهب باندې دا ویل فرض دی او واجب دی، لازمي دی. د په مذهب باندې دا ویل واجب دی، زموږ په مذهب باندې سنت دی. امام ابو حنیفه رحمه الله نو د دې وجې موږ وایو که چا نعیر شو په لومړنۍ قاعده کې اللهم صل علی محمد پوره کړو صلی الله علیه وسلم، نو په ده باندې سجده سهو لازمي شو. امام ابو حنیفه رحمه الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته خلکو ته داسې مسله کې چې په ما باندې درود ووایي نو ته ورته چې سجده سهو وکړې، لمونځ کې د نقصان راغی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمیل او صاحب مسله مې دغسې کړې ده ځکه چې ده دا درود په سهو سره په ایره سره ووایي نو دا درود عند الله مقبول نه دی چې په سمع د ذهن نه ووایي دغه درود الله نه خوښ. خیر خو لوی خلک نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک او د امام شافعي رحمه الله په نسبت باندې دا سنت دي. نور دا درود شریف ډېر زیات فضایل دي. یو پرې سړی درود شریف ووایي ته ووایې صلی الله علیه وسلم، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. او دا قدرتي کار دی، قدرتي کار دی چې څومره درود شریف ډېر وي نو دومره به د مینه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره زیاتېږي. نو چې څوک یو پرې ووایي صلی الله علیه وسلم الله رب العزت یې لس ګناهونه واړه معاف کړي، لس درجات ورکړي. حساب لګوه، لس ګناهونه معاف کړي او لس درجات ورکړي او لس نیکۍ ورکړي. دومره درود شریف بدای. بیا علماء په مستقل په دې ځان له تصنیفات کړي دي، ځان له په دې ځان علامه سخاوي رحمه الله په خپله تصنیف کړی دی ځان القول البديع في الصلاة على حبيب الشفيع امام سخاوي رحمه الله. دغه شان امام ابن قیم رحمه الله هغه لیکلي جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم. دغه شان الزهائر المحمدية صلى الله عليه وسلم علي مالکی رحمه الله لیکلي او درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ شیخ سرور حسن سردار رحمه الله، شیخ زکریا رحمه الله لیکلي فضائل درود شریف دا دوسر فضائل اعمال لیدلي فضائل درود شریف دا شان استادونه او استادی حضرت مولانا شیخ ضروري خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه لیکلي احسن التصنيف فيما احدث من الصلاه والتسليم. هغه لیکلي لکه شانو له کابل بیا په حزب البحر حلب مستقیم کتابونه لیکلي. علامه روحانی البازی رحمه الله ځان یو کتاب لیکلی، شاه شفیع دانی رحمه الله لیکلی. مستقیم درز ځان د درودونو د خپل تاثیرات دي، بیا معمولات خلک راځي، خپل اجازه خلک راځي. نو ډېر زیات فضایل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذکرت عنده فلم يصلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ذکرت عنده چې د چا سره ذکر وشي د چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی فلم يصلي درود نو علی په ما باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما تذکره وشي د چا سره او فلم يصلي دې درود نو په ما باندې فلم يصلي علی فقد اقطع طريق الجنه، بس یقینا د خطا کړه ګډه وډه شو تلار د جنت، د جنت لار دوی خطا شو. حساب او بیا علماء لیکلي
دا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چې دعا تر هغې پورې نه قبلېږي دا د ځمکې او د اسمان ترمنځ معلقه وي ځوړنده وي تر څو چې ورپسې تا د درود شریف تحفه نه وي من صلی علی عند قبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما د نږدې نه درود ویل نو زه اورم په خپله روضې مبارکې سره زموږ ایمان او چې د لرې نه وی نو الله رب العزت سیاحین فرشتې مقرر کړي دي چې هغه په ځمکه باندې ګرځي او چې کله درود شریف څوک ووایي نو لاړ شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ستا عرض پرېږدي چې پلانکي د پلانکي زوی هغه په تا باندې درود و سلام تحفه راوړي 1000 بار بشویم دهن ز مشک و گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بی‌دبی است 1000 بار که دا خودم معطره کم پا عطر باندی خوشبوداره کم مزیداره کم خوچی بیام نوم مبارک رنده چا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا بیدبی دا چرد آغا چی نسبت خاک راب عالم خاک کہا میں اور کہا یہ نگہتے گل نصیب صبح تیری مہربانی بیل شخصیت ځان له شخصیت ځان له شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای مګړه بېشکه چې بنده دی نور یې کل والا صفات دی پر اختیار نور یې کل والا صفات دی پر اختیار خبره داره چې ته یو پېره درود پاک وروړي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې بل چې درود پاک څوک ډېر لولي نو دی به په جنت کې نږدې وي چا ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم بل دا درود پاک سره چې دی نحوست ختمېږي بدبختي ورسره ختمېږي او دا مصیبتونو په وخت کې علماو لیکلي دي چې دا مستقل وظیفه وګرځوي درود شریف دې سره الله مصیبتونه ختموي څومره انسان ویلی شي دومره دی نور ډېر زیات فضایل دی حدیثو کې ډېر زیات فضایل راغلي هلته علماو په مستقل کتابونه لیکلي بیا مستقل داسې دي چې اجازې په خلک ورکوي داسې هم نه چې ګنې نه دغه ځینې اجازې مونږ راغوښتي دي او دا زموږ د تجربه نه تېره شوې چې زموږ نه څه عمر دی نه صحیح نه دی نه یو څه بل څه چې خدای پاک درته کوم کار مشکل راپېښ کړي ته په خدای یقین وکړه هغې له تا زور ورکړه خو څه خو به کې که نه مخکې ډارې خو به داسې نه کېږي اجازه وغیره حزب البحر وغیره دا چې د هغې ځان له تاثیرات دي خو چې اوس ویلم پکار دي او د هغې لپاره لږ منډه تګ اوس سایم پکار دی الله یې توفیق راکړي نو خبره دا ده چې درود ډېر زیات ویل په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې که دا اودستی وي او که نه دي وي چې اودستی وي ډېره ښه ده که دې نه وي داسې لوله په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات درود پاک وایه عملنامه کې به دې چې دې درود پاک ویې ټول چاپړې چې د ګناهونو ډک وي که نه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا یو رکعه راواخلي د درود شریف او دا چې دی دا په بل چاپړې کې کېږي نو هغه چاپړې به دروند شي د درود شریف او ګناهګار ته به خدای بښنه وکړي او لیکلي دي علماو د حزب البحر د فضایلو وغیره کې هم راځي داسې علماو لیکلي د درود شریف فضایلو کې هم راځي یو کس په خپله تذکره کوي چې زما پلار وي په صحرا کې چېرته تو په صحرا کې روان وو نو دغه صحرا کې مې دا پلار مړ شي صحرا کې مې پلار مړ شي وایي چې کله مړ شو زه ورته ګورم وایي لګیا دی بس شکل یې تک تور شو شکل یې تک تور شو او ما سره خو ډېر زیات پلار مې او زه پرې خفه شم ډېر زیات او ډېر خفه وم پرې دنه څه ظلم وغیره زیاتې شوي خیر و د شپې مې نبي کریم صلی الله اوده شم مصطفی روان پر کار را سره دی خو وفات شم ما یې چېرته بیا ښخ کړم چې ځای راشي
اوس د شپې مې خوب ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولید چې راغی نوراني چهره ده او زما د پلان نه د مخ نه دا صادر لري کو او په دې باندې داسې لاس راخ کړ چې لاس یې براق کړ د مخ منور شو رڼا شروع کړه بالکل پاک شو نو بیا روان شئ ما ورمنډې کړه چې صاحب تاسو څوک یې دومره نوراني چهره مزیدار مخ او تاسو ما سره ډېر لوی احسان وکړئ په دې خوب کې اوس لګیا یم وایي ما ته وایي په خوب کې چې زه ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده ما سره یو امانت و په ما باندې درود ډېر دی نو دا د هغې د وجې ما دله په مخ باندې لاس راخ کړو نو الله رب العزت دې دغه یعنې د شکل دا تورېده وغیره دا دې الله ختم بعضې څیزونه پس د مرګ نه الله وکړي او حزب البحر چې صاحب د حزب البحر لیکه د هغې یو وجه دا هغه وایي چې یو پېره مې په صحرا کې سفر کوم نو یو کویله راغله چې او شیخ زکریا رحمه الله هم رانه کړي په ځای ته چې وایي چې کویله کله راغله نو اوس اوبه نشته هغې ته انتظار خیر دی کې یو ماشومه راغله او وایي اوبو ته یې څه وایي چې وبېږه اوبه راوچتې شوې د هغې نه یې بوس کړې واپس داسې لاړه لرې چېرته په صحرا کې هغه طرف ته روانه شوه وایي ما ورغله ما ورته چې دا څه وایي زه خو وختي داسې تږې ورته ولاړه وایي ما ته وایي چې ولې مسلمان نه یې ما ورته چې وایي ما ته چې دا سره تحفه نشته ما ورته چې څه تحفه ما ته چې درود شریف نه درځي ما درود شریف ووایي اوبو باندې مې چونکې اوبه راوچتې شوې ما اوس کوې ما ویل چې د هغې نه پس مې اراده وکړله مضبوطه چې زه به څه لیکم حزب البحر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم درودونه به دا راوړم هغې له بیا د دې حساب ورکړم ډېر ناشنا تاثیرات دکه شان صاحب د قصیده بردې والا وایي صاحب د قصیده بردې والا وایي برد ویلی شي یمني ساده دی وایي چې ما ټول عمر د بادشاهانو صفتو دای دربار کې به مې قصیدې وي دای نه به مې پیسې اخیستلې یو پېره د شپې مې سوچ وکړو چې وایي ټول عمر مې د بادشاهانو هر څه بیان کړو زه دغه ټیم کالج را باندې راغلی و بس د هر څه نه وته پیسې مې بند شوي حالات مې خراب ما ویل چې ټول عمر د بادشاهانو صفتونه وکړو او نتیجه کې درته هېڅ پیرو نه شو عیش عشرت دې وکړو په حرام دې ژوند تېر کړو د بادشاهانو په دربار کې دې وختونه تېر کړو خو د دین دپاره دې څه ونه کړو آخرت دپاره راته څه میلو نه شو نو ما ویل چې دا څه وکړم داسې وایي ځان سره مې ویل چې راشه لږ صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وکړه چې د قیامت په ورځ ورته مخامخ کېدی شي نو قصیده یې جوړه کړه تقریبا څه د پاسه 300 اشعاریه د 200 دای په شپه کې جوړه کړه داسې شاعران کما قصیده مشهوره ده تاسو به بار بار د ټیم سره تاسو ملاقات ډېر کیږي موږ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاقوال مقتهم نو دا لویه قصیده دا یې جوړه کړه دې کې بیا د یو بیت ځان نه په هغې باندې خلک اجازتونه چیرې وباسي خیر دغه مې جوړه کړه او د شپې مې اتفاقیګار نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده نو ما ته وویل چې وایه که نه بادشاهیانو له خو دې ډېر څه لیکلي دي هغې دې خو ډېر لیکلي وکړو په ما دې څه لیکلي دي که نه وایي ما ورته چې او صاحب په تاسو مې لیکلي کړي دي ډاډه وایي ما ته وایي چې څه دې لیکلي دي وی ما ورته دا شروع کړو په خوب کې چې مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جعلت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم والخير ذاك لقصيده ورته وي چې دا ورته وي یا اوس زه راویښ شوم کله چې کله راویښ شوم نو دا خپې مې چې وړکولې خو مې کار شروع کړو مومن وی په خوب کې ما باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یمني څادره چولې وشي هغې را باندې واچو چې هغې را باندې واچو زه راپاڅېدم چې راپاڅېدم خو مې وړکولې خو مې کار شروع کړی خو مې کارم شروع کړی وایي ما ویل چې
زه لاړ شم اوس خپلو بچو ته او ښځې دا کمرې ته لاړ شم هغې له خوشخبري ورکوېدېږي چې اول وړه چې ور چې اوړه به ورته راله نه د کلي امام هغه صاحب کشف وي هغه راته وایي چې شابه وخت راباندې نه تېرېږي قصیده راته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح راته وینا کړې امام ورته وایي چې هغه ما خپلو بچو ته هم نه دی ویلی بل چا ته تا ته څنګه پته ولګېده وایي ما ته وایي چې ولې هغه بېګا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نه وي هغه چې درته داسې سر بړکو مخکې وروستو به ته او خوند یې غټو بیا یې درته په پښو باندې څادر واچوي دا صاحب کشف وایي بیا مې هغه ته ټوله قصیده ووایي بس د هغې بیا بچوله وغیره له راغلې نو ما درته وایي چې په درود شریف باندې الله ربالعزت ډېر زیات ثواب ډېر زیات ثواب نو ویل پکار دی الله دې راله توفیق راکړي چې څومره دې ډېر وي دومره به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ستا نزدېکت دا کېږي ډېر زیات دی الله دې راله توفیق راکړي ان الله یقینا الله رب العزت و ملائکته و فرشتي د الله یصلون علی النبی سوی درود وی صلات وی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو صلوا علیه سلام وای اطلبوا الرحمت طلب کې رحمت در تاسو هم بچا باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وسلم و سلام وای تسلیما په پورا سلام کولو سره او صلی الله فرمایي ان الذين یقینا هکذا یؤذون الله چې ایذا ورکوي تکلیف ورکوي الله رب العزت تعالی تکلیف ورکول سری حدیث شریف کې راځي الله تعالی خلق چې دې نو دی والله خدای په جوړ کې چې بل خدای شریک شته دا خدای زوی شته دا ټول خدای ته کنسلی دي دا خدای ته تکلیف دي او حدیث کې راځي او چې زما تابعداري وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد اطاع الله یقینا د الله تابعداري وکړه او چې زما نافرمانی وکړه دا چا نافرمانی وکړه د الله رب العزت نافرمانی وکړه الله ورته فرمایي ان الذين يكنون هكذا يؤذون الله ورسوله او دې درودي باندې یعنی تاسو بابا شمسوره یو ډېر خپل معنا کوي او ان الله وملائکته یصلون علی النبی وی تاسو چې دې الله رب العزت او نبی کریم صلی الله علیه و الله رب العزت او فرشتي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود وایي نو وی داغی دا درود سدی وی با اسانه پختو کی درته بابا شمسور وی چې آفرین وی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې آفرین دی پتا باندې چې دا دومره تکلیف درکوي کافران تا دومره بد رد وی تا دومره هغې سپورې ستغې وی او تا ځان نرم کړی دی د دین لپاره ته دا ټول هر څه برداشت کې د دین لپاره نو یو معنا یاد وساتئ آفرین وی سوی آفرین وی نو تاسو مو وایئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شان وپېژنئ ان حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله مؤذن چې دی کلمات وایي الله اکبر وایي تاسو هم ورسره ووایئ تاسو هم ورسره ووایئ او چې کله دی لا دا حي على الفلاح حي على الصلاه وایي تاسو ورسره لا حول ولا قوه ووایئ دی چې کله صلات خیر من النوم وایي ورته صدقت وبررت بیا داسې وکړه چې کله بانک ختم کو نو بیا هغې نه پس وایي درود پاک وویله او بیا دعا ووایه اللهم رب هذه الدعوة التامة زما دپاره د وسیلې مقام وغواړه نو ته به جنت کې بیا ما سره نږدې ځای سته لکه شانتیمان ته رادننه کېږي مستحب دا دی چې پس د دعا نه چې کله رادننه شي درود شریف ووایې د اودس نه پس هم مستحب دا دی چې ته درود شریف ووایې داسې د دعا په سر کې اول حمد و ثنا د الله ووایې پس د هغې درود شریف ووایې په اخره کې درود شریف ووایې الله یې توفیق راکړي وسلموا تسليما وسلام وبركاته سلام ان الذين يقينا هكذا يؤذون الله تكذب ورکوي الله ته ورسول او رسول الله رب العزت ته الله رب العزت رسول ته تکلیف ورکوي بد رد ورته وي سپور استوي وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو یا د صحابه باندې خبرې کوي دا تکلیف دی کنه لعنهم الله
لعنت الله رب العزت په دیو باندې په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې الله دې دین اوساتي واعد لهم وتیار کړی دی الله رب العزت دیو لپاره عذاب مهینا عذاب شرمون کی الله دې بچ کی چې الله ورته شرمون کی وي نو یقینا دې شرمون کی الله دې بچ کی والذین یؤذون المؤمنین او هغه کسان چې دې تکلیف ورکوي مؤمنانو ته مؤمن هم تکلیف ورکوا هغه کسان چې دې تکلیف ورکوي مؤمن ته مسلمان ته والمؤمن سړي ته والمؤمنات او مؤمن زنانې ته بغیر ما علاوه د هغه نه اکتسبو چې دې کسب کړی وي یو کار نه دی کړی د ځان نه ورپسې هغه ورتړو د ځان نه ورپسې یو عمل ورتړو نو فقد احتملوا یقینا دی باروي بهتانا بدنامي لرا و اسم مبینا او سررا گناه ښکاره لرا یا بهتان هغه څه ویل شي چې چا یو کار کړی نه دی ورپسې ورتړلی بهتانا و اسم مبینا بدنامي لرا او گناه ښکاره لرا ان الله یقینا الله رب العزت و ملائکته و فرشتي د الله یصلون درود پاک وی علی النبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان خاوندانو صلوا علیه تاسو درود وای په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صلوات وای تلد رحمت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وسلموا سلام وای تسلیما په سلام کول سره ان الذين يكنها كسان يؤذون الله جزاء ورکوي الله او رسول الله تعالی لعنهم الله لعنت الله تعالی په دیوانه په دنیا او آخرت کې وعد لهم تیار کړی د دیو لپاره عذاب مهین عذاب شرمون کی الله دې وساتي والذین كسان يؤذون المؤمنين والمؤمنات تکلیف ورکوي نارینه نارینه مؤمنانو ته زنانه مؤمناتو ته بغیر مکتسب علاوه د هغه کسب نه د هغه کار نه چې کړی د مؤمنانو کړی دي او په ځان نه تړي کړی فقد احتملوا یقینا دی باروي بهتان بدنامي لرا و اسم مبین او ګناه ښکاره